یو سپینګیري باباجي روژه خوړله، یو طرف ته ناست د رمضان المبارک میاشت شو، پټ په یو طرف کې ناست دی، لګیا دی خوراک کوي، اوبه هم څښي، ورسره ډوډۍ هم خوري، لګیا دی. نو څه هلکان څه ځوانان په دې لاره باندې تېرېدل، ویې کتل چې د باباجي خو پټ ناست دی او روژه خوري، لګیا دی. نو هغې راتاو شو، ورته وایي چې باباجي دا څه کې، د رمضان المبارک میاشت او ته لګې خوراک کې، ولې ستا روژه نه ده؟ د باباجي ورته وایي چې ولې نه، زما بلکل روژه ده. نو د هلکان ورته وایي چې باباجي یو خو روژه خوري، بل د پاسه دروغ وی په دې سپینه ږیره باندې په دې عمر کې لګې روژه خوري او وایي چې زما روژه ده. نو د باباجي ورته وایي چې زما روژه ده، ځکه زه دروغ نه وایم، زه بدنظري نه کوم، زه حسد نه کوم د نورو مسلمانانو سره، بغض نه کوم، نورو مسلمانانو دپاره زما زړه پاک دی او زه د نورو مسلمانانو دل ازاري نه کوم، زړه نه خفه کوم، حرام نه خورم، د حرامو نه ځان ساتم. دغه رنګې کومې ذمهواري او کومه ډیوټي چې زما ده دا په صحیح طریقې باندې سرته رسوم، د منځونو پابندي کوم، ذکر اذکار کوم، څه چې الله وایي زه هغه کوم. او دا چې تاسو ما ګورئ چې زه خوراک کوم لګیا یم، نو دا ماته یو ډېره غټه او خطرناکه بیماري لګېدلې ده چې په هغې کې زما معده د خوراک نه بغیر چې دی هغه کار نه کوي او دغه رنګې ما ته خوراک ضروري دی. نو زه صرف خوراک او څښاک کومه، نوره زما روژه ده. نو دا هلکان چې دی دی دا سرونه داسې ښکته کړل او خاموشه شو، لاجوابه شو. د باباجي ورنږدې شو، وایي ای ځوانانو، وایي دا راته وایي چې ستاسو هم روژه ده که نه؟ نو هغې ورته وایي چې نه، زمونږ روژه نه ده، زمونږ صرف د خوراک او څښاک نه روژه ده. نور دا تا چې کومې خبرې وکړې دا ټولې په مونږ کې دي. باباجي صرف خوراک او څښاک کول، نور ټول هر څه برابر دي، او ځوانان صرف خوراک او څښاک نه کوي، نور چې څومره ګناهونه دي په هغې کې مبتلا دي. ټیک ټاک سوشل میډیا کولاو که، رمضان او افطارۍ او پېشمنۍ دا خو هر څه برابر دي، خو حرام، دغه رنګې بدنظري، میوزیک، د منځونو پابندي نه کول، دروغ ویل، دا هر څه چې دی الاوډ دي. په رمضان کې زمونږ استاد صرف خوراک الاوډ نه دی، خوراک او څښاک الاوډ نه دی، باقي آل از اویلیبل، آل از الاوډ، ټول هر څه اویلیبل دي، هر څه الاوډ دي. هغه که بدنظري ده، هغه که د میوزیک اوریدل دي، هغه که د منځونو پابندي نه کول دي، هغه که د ذکر اهتمام نه کول دي، هغه که حسد او بغض دی، هغه که حرام خوړل دي، دا هر څه شته، خو صرف خوراک او څښاک دا زموږ ستاسو روژه ده. او دین اسلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې روژه صرف د دې نوم نه دی چې ته په پېشمني کې روژه بنده که او په روژه ماتې کې روژه کولاو که او روژه ماتې وکړه. صرف خوله تړل دا نه دي، لکه ته یو څاروی راونیسه او هغه ته د دې مثال داسې دی، یو څاروی راونیسه او سهار نه تر ماښامه هغه ته خوله وتړه او هېڅ مه ورچوه، نور دې چې څه خوښه یې. خپله آنلاین قرآن او دیني علوم زده کول غواړئ او یا خپلو بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن حفظ، ناظره، تجوید، قاعده، مسنون دعاګانې، د اودس، د غسل مسایل، څومره چې دیني مسایل دي دا ور زده کول غواړئ، نو هم نن زموږ په دې بیت العتیق آنلاین قرآن اکیډمۍ کې ایډمیشن وکئ، داخله وکئ. تاسو که د دنیا په هر ګوټ کې په هر ځای کې هم نن زموږ په دې اکیډمۍ کې داخله وکئ، انشاءالله العظیم په احسنه طریقه سره، په بهتره طریقې سره به ستاسو کشرانو ته، تاسو ته دیني زده کړې درکول کیږي.